بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا وغزه په مټ هسپتال د ایم ایس صاحب په دفتر کې موجود یم. د ایم ایس ډاکټر محمد سلیم صاحب نه بعد د مټې کم انسولیشن وارډ چې جوړ شوی دی د هغې په متعلق دلته کې څه اقدامات شوي دي، خلکو له څه پکار دي، او دلته کې مریضانو په حواله باندې هم تپوس کوو چې کم مریضان له پکار دي چې هغوی کم حفاظتي تدابیر چې دي هغه خپلوي او په هغې باندې عمل کوي. نو راځئ چې ډاکټر صاحب نه په دې حواله باندې پوښتنه وکړو چې هغوی څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. بهارلي صاحب ستاسو ډېره شکریه، تاسو راغلئ او دا ډېر اهم موضوع ده او پکار دی په دې باندې موږ تفصیلي بحث وکړو، خبرې وکړو. تاسو ته پته ده کورونا وایرس یو جراثیم دی. وایرس موږ خو هر شي ته جراثیم وایو، خو دا بیسیکلی وایرس دی، ډېر وړوکی په عام دغه باندې نه ښکاري نظر باندې. او دا چې څوک بني ادم ته داخل شي نو عام تبه ټوخي په شان دغه پیدا کی، شروع کې سړی د یخني راشي، ټوخی راشي او بیا هغه دومره زیات شي چې ساه بندي پکې راشي، ساه بندېدل شروع شي او سړی ته په ساه اخیستو کې ډېر زیات تکلیف میلاو شي. دې دپاره خو تاسو پته ده ځای په ځای خلکو اویرنس پروګرامونه شروع دي او هر سړی خبر دی. د دې غبراوېدو ضرورت نشته راغه. دا یو جراثیم دی، بدن کې داخل شي او سیمټم پیدا کی او تقریبا 90% کسان 95% کسان کم چې هغه ښه ټیک ټاک شي، بل بعضې کسان پکې داسې چې په هغو وایرس وي او سیمټم پکې نه ډیولپ کېږي. نو داسې خطرې خبر نشته، خو دا یو پروټیکشن پکار دی، یو پرسنل هایجین چې موږ د دې سپریډ بچ کړو. د دې خورېدل څنګه کېږي، سپریډ څنګه کېږي. یو بني ادم ته هغه ته فرض کړه دا جراثیم دی، دېش کې کله وټوخېږي وپرنجېږي نو دا جراثیم لاړ شي په کس باندې ولګي، څوک چې ورته نږدې ناسي، په میز، په کرسۍ، ستاسو په کپړو، په څادرو، په دې ولګي. دا غځي نه بیا دا سپریډ شي بل بدن بل کس که فرض کړه هغې له لاس وروړي نو دا جراثیم بیا هغه ته منتقل شي او دا مرض پکې پیدا شي. نو د دې مین شی چې دا بچاو دی. یو خو دا ضروري خبره ده چې غیر ضروري ځایونو ته مه ځئ، بازارونو ته، کوم ځای چې اجتماعګانې او دا خلک راغونډ شي. یو ځای زموږ په دې کلو کې هم روټین دی که نه، خلک راغونډ شي او ګپونه شروع کړي. نو کوشش کوئ چې زیات دې فضول ځایونو ته مه ځئ، ځکه دلته ډېر چانسز وي که فرض کړه یو مریض وي نو د هغه نه بیا د لګېدو ډېره سخته خطره وي. لاس بار بار انځئ نه، په دې لاس په ذریعه باندې دا جراثیم خولې ته او پوزې ته لاړ شي او دا مرض پیدا کړي. نو لاس انځل ډېر زیات ضروري دي. نو کوشش کوئ چې بار بار لاس انځئ او کم از کم د 20 سیکنډ دپاره، نیم منټ دپاره دا لاس انځئ. که کله پرانجی کوئ، ټوخی کوئ نو د هغې ځان له طریقه ده. یا خو داسې کار کوئ چې په دې څنګله کې دا مخ داسې کړئ او وپرنجېږي یا وټوخېږي نو دا به خورېږي نه. غټ رومال وي ستاسو سره یا داسې ټیشو پیپر. مین رومال کې هم خطره وي ځکه رومال بیا په هغې باندې جراثیم ولګي. نو کوشش کوئ داسې ډسپوزبل ټیشو پیپر یې غټ، خو چې ستاسو لاس د ټیشو پیپر سره ونه لګي او د دې نه بار ته څه پرنجی را نه شي نو هغه هم کولی شي. خو بهترین طریقه دا ده چې تاسو دا مخ داسې کړئ او په څنګلو کې پرنجی ټوخی وکړئ، نو د دې سره به تاسو بچ پاتې شئ. ډاکټر صاحب په لاندې کې زموږ په مټه په سب ډیویژن کې داسې کیس شته نو که فرض کړه داسې کیس یا څه مخې ته راشي نو د مټې هسپتال څومره هغې لپاره کار کړی؟ دلته چونکې دا ډېر غټ هسپتال دی، ذاکر خان شهید هسپتال، تاسو پته ده تقریبا 4,60,000 پاپولیشن له دا کور ورکوي. نو په دې کې موږ دا تنظیم کړی دی. یو خو د خلکو د زموږ ریکویسټ دی چې تاسو غیر ضروري هسپتال ته مه راځئ. موږ اکثر دا زموږ دا هم یو روایت دی که نه چې یو سړی هسپتال ته ځي د هغه سره 15 شپږ کسان خامخا ځي. نو کوشش کوئ چې هسپتال ته کم سے کم کسان نه ځئ، ځکه چې دا کوم ځای ګڼه جوړېږي هلته خورېږي، خو دا ډېره ګڼه جوړول ډېر نقصان دی. موږ د دې لپاره دا کړل چونکې او پی ډي ته تاسو پته یو دم رش جوړ شي، خلک راشي او بس او پی ډي ته ولاړي، لاول چټۍ رالي، او پی ډي ټکټس رالي. نو موږ د دې لپاره دا وکړو کم مریضان چې ټوخي والی یا پرنجي والی د هغو دپاره ځان له موږ او پی ډي جوړه کړو. په مین او پی ډي کې به هغو ته وینا وشي چې تاسو د اے آر آی والا لکه طبي ټوخي والا او پی ډي ته لاړ شي. دا کسان به هلته لاړ شي، هلته به یو ډاکټر ناسي، هغه به وګوري. که فرض کړه کورونا وایرس په هغه کې څه ساین سیمټم وو، څه نښې پکې وي، جو زموږ به میډیکل سپیشلیست دی ډاکټر یعقوب، نو دا مریض به هغه ته ریفر شي. بیا هغه د هغې په مطابق څه پروټوکال دي، کوم چې هدایت موږ ته راکړی شوي دي، موږ به د هغې په مطابق بیا عمل کولو. د هغې دپاره بیا موږ یو 10 بیډه دغه جوړ کړی دی، وارډ جدا، هغې له موږ سټاف ورکړی دی، هغه بالکل سپریټ دی.
د کم سسپیکټډ مریض چې موږ په شکی اب موږ په دې وارډ کې بیا داخلولو او نور بیا موږ طریقه ده چې دغه سره کته سره موږ رابطه کوو بیا دغه ټیسټونه مسټونه بیا دغه په مطابق کیږي خو فلحال خو دا دی چې تاسو غبراوي بالکل مو صرف کوشش کوئ چې د خپل پرسنل هایجین د صفایي د دې خیال ساتي او زموږ چونکې مسلمانان یو زموږ د لپاره اسانه طریقه دا ده چې موږ 5 وخته مونځ کوو نو پای کې موږ لاس هم مینځو پوزه خوله مینځو غوږونه هم صفا کوو مخ هم صفا کوو خپې هم صفا کوو نو په هر مانځه دپاره اودس نوی کوئ چارهدام کوئ نو انشاءالله د دې بیماریو به موږ مقابله کوو عوام ته زما دا درخواست دی چې بالکل غبراو نه شي او موږ به یو ځای د دې مقابله کوو چونکې ماشوم او کم ضعیف کسان چې مشران چې د هغو امیونټي الریډي کم وي نو یوازې دا مرض نو هر مرض هغو ته نقصان نظر رسوي نو ته دې کې هم دا خبره چې غبرېدو ضرورت نشته هغه دې لږ زیات احتیاط کوي ماشومان ځکه د هر مرض لکه یوازې کورونا وایرس د ډیزیز نو هر مرض دیو ته خطرې چې دیو ته ضرر ولګي نو دیو دې زیات احتیاط کوي داسې دا نه ده چې بس دا جراثیم راځي او په دغه مشرانو او په ماشومانو اټیک کوي دا خبره غلطه ده خو هغه زیات ولنربلي لکه هغو ته زیات خطرې چې د مرض والی او هر مرض یوازې کورونا نه زما خو دا عوام ته بیا درخواست دی افواګانو باندې غیر ضروري خبرو باندې بالکل غوږ مه دغه کوئ بس خپل روټین کارونه ساتئ او کم چې هدایت موږ ورکړل دي محکمه صحت خیبر پختونخوا ورکړل دي نو په هغه عمل کوئ او خپل احتیاطي تدابیر کوئ جی بالکل تاسو زموږ د مټې د هسپتال د ذاکر خان شهید هسپتال د MS ډاکټر محمد سلیم خبرې واورېدې د هغې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغه موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو او یقینا چې زموږ خاوره چې ده زموږ ملک چې دی په هغې کې د کم قابلان خلک چې د هغې کمی نشته خو موږ له پکار ده چې موږ کم حکومت پاکستان چې کم صحت ډپارټمنټ چې دی موږ له کم آګاهي مهم او کم چې موږ ته احتیاطي تدابیر چې دي هغه ویلي دي په هغې باندې موږ عمل وکړو نو انشاءالله لرې نه ده چې دا ملک چې دی دا به د دې کرونا وایرس نه بالکل مکمل پاک تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې یقینا چې تاسو هم په دې خبرو باندې عمل وکړئ کم اسلامي تعلیمات دي په هغې باندې عمل پکار دی ورسره کم حکومت چې احتیاطي تدابیر ښولي دي په هغې باندې خاص کر عمل پکار دی ځکه چې موږ په هغې باندې عمل وکړو نو زموږ ملک چې دی هغه به د دې مضر مرض چې دی هغه د دې نه پاک شي نو یقینا تاسو به د هغې خبرې خوښې شوي وي موږ به وس د پوکل پرسن چې کوم دی ډاکټر یعقوب صاحب د هغې نه هم پوښتنه کوو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم زما نوم ډاکټر محمد یعقوب خان دی زه د مټې هسپتال کرونا وایرس د آیسولیشن وارډ انچارج فوکل پرسن یم جی ټول له اول خو به زه تاسو ته د مرض باره کې لږ ډېر څه خبرې داسې وکړم چې دا مرض دی څه شی دا تاسو ته به پوره معلومات شوي وي چې دا یو وایرس دی چې د یو انسان نه بل ته چې کوم دی ډېر په اسانه باندې لګي خاص کر داسې خلک کوم چې د بل داسې مریض سره کانټیکټ کې راشي یا داسې ځایونو ته تللي کوم ځای کې چې دا بیماري ډېره زیاته ده د هغې شروع کې علامات بالکل عام زکام ټوخي چې ورته کوم وایو د هغې بیمارۍ په شانتې وي لکه ټوخی وي وچ ټوخی وي ساه خرابېدی شي ورسره ډېر زیات دردونه شو یا تبه شو ورسره جي یا داسې نور لږ نور تکلیفونه کوم چې دې سره راتلی شي دا غټ غټ علامات دي جي بیماری نه چونکه ټول ملک کې ډېر خلک په یاره باندې دی نو دې باره کې به تاسو دا وګورئ چې یاره بالکل ټول نه غټ خبره چې کوم دی د بیمارۍ د علاج باره کې یا د مخنیوي باره کې دا د چې هر موږ چې کوم دی که دا بیماري داسې اقدامات په خپله باندې چې موږ کولی شو یو انسان یا یو فیملی په خپله کولی شي چې هغه د یو نه بل ته چې کوم دی که دا بیماري منتقل نشي او دا خوره نشي نو په هغې باره کې څو احتیاطي تدابیر دا وي چې خدای مکړه چاته داسې علامات وي یا په ځان باندې شک وي نو چې هغه نور فیملی ممبرانو سره یا ملګرو سره یا داسې ګڼو ته هغې نه چې کوم دی که هغه لږ ځان منع کړي او بل دا چې داسې علامات چاته وي هغه خپل ماسک لګ اچوي ټوخي او پرنجي ټایم کې چې کوم دی که ډېر احتیاط کوي چې هغه ټیشو پیپر سره کور کوي چې هغه بل ته چې کوم دی که ونه لګي خاص کر چې کوم دی که نه زمونږ کم باباګان دي یا مطلب بوډاګان زمونږ کورونو کې وي یا داسې مریضان وي چې هغه د دې مریضانو نه چې کوم دی که نه ډېر زیات ځان بچ وساتي دې نه علاوه زه تاسو د خپل وارډ یا چې کوم دی که نه زمونږ د هاسپټل باره کې چې کوم موږ فلحال څونه اقدامات کړي دي زمونږ حکومت د طرفه یا زمونږ انتظامیې د طرفه دې باره کې موږ زه انچارج ډاکټر سلیم صاحب سره بار میټینګ کړی دی فلحال زمونږ اقدامات دا دي چې بالکل او پی ډیز کې داسې مریضان دي هغې لپاره خاص کاونټر موږ رخ کړی دی چې کوم هغه مریضان فلټر کوي هغه سکرین کوي داسې مریضان چې کوم باندې هغې شک وي
بیا هغې دپاره موږ یو خاص او پی ډي رخ کړې ده چې په کې یو مخصوص ټرین ډاکټر چې کوم دی که نه به ورته انشاءالله ناست وي او داسې مریضان به پوره اسسمنټ کوي او داسې مریضان چې په هغو باندې زموږ لږ زیات شک وي نو هغې دپاره بیا زموږ سره بلکل آیسولیشن وارډ دی کمې دپاره چې کوم دی که نه موږ خپل خصوصي انتظامات کړي دي خپل سټاف هغې دپاره مو مقرر کړی دی نو هغې کې به انشاءالله هغه مریضان الله دې نه کړي چې داسې مریضان راشي خو که داسې مریض چلته راغی نو انشاءالله هغې کې به یې ساتو بیا د هغې خپل یو پروسیجر دی چې مخې ته بیا موږ څنګه هغه علاج کوو یا چې کوم دی که نه که ضرورت راغی نو بیا غټ هاسپټل ته لکه سیدو ته یا بل داسې نور هسپتالونو ته هغه بیا موږ لېږلی شو